السلام علیکم. زه کلی ته راغلی یم. کلی کې خو چې په پټو کې ګرځې نو ډېر خوند کوي. سهار یخنیم ډېره وه او که ستاسو خیال یې د فصلونو باندې پرخ هم ډېر وي، خو غټه مسله دلته دی چې دلته نیټورک نه راځي. سیګنل ډېر سلو وي، د کمنیانو والا اربونو کربونو ګټي خو سهولت هغسې نه ورکوي. خو چرته چې لږ وګرځې سیګنل راشي نو ته د دنیا حالاتو نه ملک حالاتو نه خبر شي چې څه کیږي. د مسلم لیگ نون سره ډېر نږدې یو صحافي سهیل ویړای چې یو ټویټ مې وکتو په کم کې چې هغه وایي چې میاں صاحب میاں نواز شریف دې له وزیر اعظم توب له راوستی دی کو چرې موږ ته د سیکیورټي ګارنټي راکړي او څه ښه فنډونه راکړي نو کیدای شي چې ایټمي پروګرام او میزایل پروګرام بند کړي او پاکستان اسرائیل تسلیم کړي. دا ایجنډا ټولو ته پته وه ځکه چې میاں صاحب د انټرنیشنل اسټیبلیشمنټ خوښ په دی چې هغه یس سر والا سړی دی، هغه ټولې خبرې مني کو هغه د پاکستان د مفاداتو خلافي او هر څه خو چې دته اقتدار میلاو شي. کو دا خبره چرې صحیح نو دا خو د عوامو دپاره ډېر د تشویش خبره ده او کم خلک چې دلته سهولتکاري کوي یا د هغه د کیسونه معاف کیږي او داسې ډېر په بوګس طریقې سره ورته لارې کولاویږي، دا خو ډېره ښه خبره نه ده ځکه چې د پاکستان بقا د دغه ایټمي پروګرام په وجه باندې ده چې پاکستان او هندوستان ډېر لوی مسلې دي او هندوستان ډېر لوی ملک دی. موږ د هغه معاشیات ډېر مخکې دي، موږ د هغې کې ډېر وروسته یو، اقتصادیات د هغوی ډېر ښه دي، زموږ هر څه تباه دي. نو که دا یو ایټم بم هم رانه والي نو زموږ سره به څه پاتې شي؟ بیا خو به داسې غوړه نوڼی شو، هر څوک به راباندې چک لګوي او موږ به ختموي. نو هر محب وطن پاکستانی په دې سوچ کې دی کو چرې د میاں صاحب په دې کمه ایجنډا باندې راولي نو دا د پاکستان د بقا ایجنډا خو نه ښکاري، دا خو د پاکستان نور د تباهۍ ایجنډا ده. نو الله دې کي چې د دې دشمنانو دا منصوبې ناکامې شي. پاکستان زموږ یو ډېر خوږ ملک دی او هر محب وطن په دې پریشانه دی چې دا په کم بوګس طریقې سره هغه خلک بیا راولي کم چې لوټ مار کړی دی. نو دا ډېره ښه خبره نه ده، دا ډېره غلطه خبره ده او دا د 25 کروڑو د مستقبل خبره ده، د هغوی د قسمتونو خبره ده. پاکستان یو داسې ملک دی چې ټول نسیوا ځوانان دي پکې، هغوی به د خپل مستقبل نه مایوسه شي نو د پاکستان په ترقۍ کې به بیا څوک لاس اچي؟ نو خدای دپاره دغه فیصله ساز د پاکستان نظریاتي او دفاعي سرحدونو حفاظت ډېر ضروري دی. مغرب چرې نه غواړي چې پاکستان د ترقي وکړي او انټرنیشنل اسټیبلیشمنټ د هغې قوتونو مرسته کوي کم چې د پاکستان جړ کوکلا کوي او دغه کې میاں صاحب یو ډېر لوی مهره ده. دا به ستاسو ته وخت په وخت ټول ثابتېږي نو اواز چوتول پکار دي په سوشل میډیا. بیا په 8 فروری کو الیکشن کیږي نو د خپل د ووټ په طاقت باندې هغه ټول قوتونو له شکست پکار دی کم چې د پاکستان خلاف کار کوي او کم چې محب وطن او پاکستان مضبوطول غواړي د هغې قوتونو لاس مضبوطول پکار دي. ستاسو څه خیال دی؟ کمنټ پې لازمن وکړئ او سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.